شکر دا د هر نعمت لپاره بنیادی وجه ده. الله رب العزت فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که چېرته تا شکریه ویسته د دغه نعمت قدرداني دې وکړه لازیدنکم، زه به له خامخا ضرور به ضرور دا نعمت دوچن کم او سوا به کم ده. او که چېرته زما د نعمت ناشکري وکړه، زما د نعمت قدرداني دې ونه کړه، الله فرمایي ان عذابي لشدید، زما عذاب به سخت دی. نو هر نعمت چې دا کله سیوا کېدل انسان غواړي چې دا نعمت یې سیوا شي، نو د دې لپاره بنیادي او اهم وجه دا د الله رب العزت د نعمت شکریه ادا کول دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی په کور کې ناستو، یو سوالګری رالی. دغه سوالګري سوال وکړ ما د الله په نوم باندې سره کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دی یوه کجوره ورکړه. دغه کس دا کوم سوالګری چې و ده ووې یوه کجوره یې لبې د ماله راکړه، دا څه دي؟ ایسته لاړې. خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادت دا و چې هغه به څوک راټنه، تر دې پورې چې خلکو ته تکلیفونه هم ورسولي دي، کنځلې هم ته خلکو کړي دي، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام چا ته تکلیف نه دی رسولی. نو دغه کس دغه سوالګر هم وی ما له پیغمبر یوه کجوره راکړه، خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی نه راټه. دا تیر شه. بل یو کس رالی، بل یو سوالګر رالی، سوال یې وکړه وایي ما له د الله په نوم باندې سره کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه له یوه کجوره ورکړه. چې کله یې وله یوه کجوره ورکړه، دا کجوره یې راواغسته، وی کجوره ما له رسول الله مبارک راکړه. داسې پیغمبر چې د دواړو جهانونو سردار دی، د تمامو انبیاو علیهم الصلاة والسلام امام دی، دې ما له کجوره راکړه، راویې غسته ښکلې کړه، بیا په سترګو پسې پورې کړه او په زړه پسې ونیوله. په دغه وخت کې یو کس، یو صحابي رالی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام له 40 اشرفۍ ورکړلې. کله چې 40 اشرفۍ ورکړلې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه 40 اشرفۍ راواغستې او ام سلمې رضی الله عنها له ورلې وې دا د سوالګر له ورکه. کله چې دغه 40 اشرفۍ دغه سوالګر له ورکړلې، بیا وفرمایل دغه لاولې سوالګر چې رالی سوال یې وکړه، دغه ته یوه کجوره میلاو شوه، خو دغه شکریه ادا نه کړه. دا بل سوالګر چې رالی او د شکریه ویسته، شکریه یې ادا کړه د الله رب العزت، الله له د دغه شکریه په وجه باندې 40 اشرفۍ ورکړي. نو د شکریه الله فرمایي لازیدنکم، کله چې ته شکریه ادا کړې زه به خامخا تا ته د نعمت دوچن کم او سوا به کم درته. دې وجې نه د هر نعمت لپاره چې انسان غواړي چې دا سیوا شي، د دې لپاره بنیادي وجه چې ده هغه شکریه ده چې انسان شکریه ادا کړي. دغه رنګې د انسان سره پیسې دي، مثال په طور کې د انسان سره پیسې دي او هغه کمې دي، دی وایي چې دا پیسې زما سیوا شي، په دغه پیسو باندې دا شکریه ادا کړي. بل یو شی اوس ورسره دی او په دغه شکریه ادا کړه، الله به دغه شی دوچن کړي. نو د پیسو د سیوا کېدلو دپاره اهم ذریعه، اهم شی شکریه ادا کول دي. چې کله دا په دغه نعمت شکریه ادا کړي، الله به دا دوچن کړي. موسی علیه الصلاة والسلام یو پیرې کویتور ته په لاره کې د یو مالداره سړي سره میلاو شو. دغه مالداره سړي ورته ووایي چې کله ته د الله سره ملاقات وکړې، الله رب العزت ته به وفرمایي چې ما ته هغه پلاني کس ویلي و چې زما سره پیسې دي، یا الله دا پیسې زما نه واخله، ځکه چې نه زما سره د بچو لپاره ټیم شته، نه زما سره ځان دپاره ټیم شته، نه راسه یا الله ستا دپاره ټیم شته، ته زما نه دا پیسې واخله. موسی علیه السلام وایي ټیک ده. کله چې موسی علیه الصلاة والسلام لاړې او د الله رب العزت سره ملاقات وکړه، الله ته وفرمایل چې دغه رنګ یو مالداره سړی و، هغه دا خبره ماته وکړه چې الله ته وایي چې پیسې زما نه واله. الله ورته وفرمایل و ای موسی علیه الصلاة والسلام چې کله ته لاړ شې ورته ووایه چې ته د خپل نعمت کمې چې تا باندې ما کله پیسې مې درکړلې د دې ناشکري شروع کړه. کله چې موسی علیه الصلاة والسلام رالی، د دې دا خبره وکړه چې ته د دې خپل نعمت چې کومې الله تعالی پیسې درکړې د دې ناشکري شروع کړه. دغه کس وویل ښه ما له الله رب العزت نعمت راکړې، الله رب العزت په ما باندې احسان کړی، د دې به څنګه ناشکري وکړم؟ نو موسی علیه السلام پوه شه چې تا له الله رب العزت ساعت کېږي او مالداره کېږي، ساعت کېږي او الله پیسې درکړې، دا د ټولو نه اهم ذریعه ته شکر ادا کړې.